بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يقينا سزا دغه کسانو يحاربون الله ورسوله چې نافرمانی کوي د الله او د پیغمبر، چې جګړه کوي الله او پیغمبر سره، ويسعون بالارض فسادا او کوشش کوي په ځمکه کې د فساد، ایو قتلوا دا چې وجل شي، او یصلبوا یا په سلی کړی شي، او تقطع ایدیهم یا پرې کړی شي لاسونه دی، و ارجلهم او خپې دی من خلاف عدل بدل، او ينفوا یا د شړل شي من الارض د ځمکې نه، ذالک دا لهم دی لرا خزي رسوایی دا فی الدنیا په دنیا کې، ولهم فی الاخرة یو دی په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی. الا الذین تابوا مگر کسان چې توبه او باسلا، من قبل ان تقدروا علیهم مخکې د لاس برکې دوستاسونه په دی باندې، فعلموا پوشی ان الله یقینا الله غفور رحیم بخون کے مہربان دے. یا ایوہ الذین آمنوا و ایمان والو اتقوا اللہ یریگئی دا اللہ نا، وابتعوا الیہ الوسیلہ او لٹوئی اللہ تا نزدیکت پکولو دا حکمونو دا اللہ کی، وجاہدو او جہاد کوئی پی سبیل اللہ پی سبیلی پلار دا اللہ کی، لعلکم تفلحون دے پارا جتاسو کامیاب شئی. ان الذین یقینا کسان کفروا چې کفر کړه دے، لو ان لهم کچرتا شدی لرا ما غسو فی الارض چې دی بزمکه کې جميعا ټوله، ومثله بشان دی ماو دی سرا، لیفتدو به دی دپارا چې پیدیه کی ورکی دی لرا، من عذاب یوم القیامت دا عذاب درزی دی قیامتنا، ما تقبل منهم نو چری با قبول نشد دینا، ولهم عذاب علیم او دیل دی عذاب دردناک، یریدونا غواری دی ان یخرجو من النار دا چوزی دی دورنا، وما هم بخارجین منا او ندی دی وطن کی دینا، ولهم عذاب مقیم او دیل دی عذاب دا ہمیشوالی.